بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. ګرانو کتونکو نن په یو ډیره مهمه ایشو باندې په ایمرجنسي کې خبره ترې کول غواړم، ځکه چې دا ایشو دی وخت کې زما ذاتی جوړه شوې ده، خو دا ایشو به په مستقبل کې او په ماضي کې د ډیرو خلکو جوړې شوې ده او جوړیږي به. ګرانو کتونکو تاسو ته پته چې دی وخت کې په 400 کې دا قتل عام دی، په ملکیت باندې، په ځمکو باندې، په کور باندې، په یو کور کې درې دوه څلور دا وجل کیږي. نو دا وجنه چې کومه ده مونږ خو یار په کور دننه وشوه نو پولیس ولا څنګه رانلل، خو دا خلکه پولیس ته په میاشتو تللی وي خو پولیس دوی له څه ښه ریسپانس نه وي ورکړی. د هغې په وجه چې کوم دی نو دغه خلک بیا قانون په لاسو کې واخلي او یو بل هغه ولي. اوس دلته کې په پولیس باندې اعتماد هغه بالکل ختم شو. ولې خدای سپرو شو په ضد ورته خبره کې نو پلانکي راته ویلی دي، خو د غل په ضد ورته کېنوي دا خو راته پلانکي ویلی دي. ستا په علاقه کې چېرته هوایي ډزې کېږي او ورته دې ووي نو یاره دا خو راته پلانکي ویلی دي. نو ته د پولیسي د ستا د څه شوه دی؟ خو موږ بار دا چغې وخو چې پولیس سره رډار نه دی لګېدلی، پولیس او ولس دا د ګاډي یو پایي دي، خو جرم کې پولیس کامیابېږي نو دی کې به ورسره ولس کومک کوي، مرسته به ورسره کوي، نو هلې به دغه نشاندهی کیږي. اوس ګرانو کتونکو زه چې په څه باندې خبره اتره کومه، په حمید میاډرۍ کې د هغه ځای باچاګان دي او ورسره چې کوم دی خالد خان عمرزی، د هغوی په ځمکه باندې شخړه ده، په دې کې کیسونه هم شوي دي، په دې کې دخل هم شوی دی، په دې کې هغه ځمکه شړه پرته ده، په دې کې درخواستونه مو شو. 3 میاشتې مخکې ترنو پولیسو ته درخواست ورکړی شو، درخواست یې وینشته، درخواست روک شو. په دې باندې نو پې چې درخواست نقل چې کوم دی یا سمن چې کوم دی هغه مخالف فریق ته هم تلو او دوی ته هم راغلی. په 3 میاشتو کې د ترنو پولیس دومره پورې نه شو چې دا دواړه فریقین راوستې وي او کینولې وي چې یاره دا مسله په څه ده، چې تا سره کوم کاغذونه دي دا ټیک دی او که نه دا ټیک دی. د دې باوجود په دې نه پوهېږي چې ملکیت، وراثت، ګرداوري دا هر څه چې کوم دی چا پسې دي، په دې باندې هغوی نه پوهېږي. خو بیا پولیس با عدالت کې یو کیس وشي او هغې کې دخل واخیستی شي، په دې باندې پولیس پوه نه شي. نو دغه درخواست ورکړی شي، خو 3 میاشتو کې چې 3 میاشتې پس پوښتنه وشوله وی درخواست خو روک شوی دی، بل درخواست ورکړه، بل درخواست یې ورکړه. درخواست چې کوم دی د ډي پي او نه رامار شو، د ډي اس پي نه رامار شو، رالو د ترنو تاڼې ته زم ورسره تلیم، خالد خان سره زما تعلق دی، ناسته پاسته مې د ورسره په جایز کار کې ورسره عرضې ته زما ګرځم هم ورسره، زما سره هم ګرځي، د هغوی په ځای کې زما دفتر دی. یو کیس کې تلو ما رپورټینګ مې کو، یو چې کوم دی نو داسې ورسره لاړم تاڼې ته. ما هم پولیس ته وویل چې یاره دا کار کول دی، د کار له وخت نه دی ورکول په کار. همدغه شانتې زه بار په مختلفو ځایونو کې په دې ذکر کوم. نن ګرانو کتونکو جان محمد نومې یو ایسایي به وي، زه خو دته نه پولیس ویم نه دا د پولیسۍ اخل دی، خو په دې صوبه کې ډي آی جي وي، په دې ضلع کې ډي پي او وي، ډي اس پي وي، دا فوري برخاست کول دی. خو زما په وس کې وه نو دی به ما برخاست کوو. چې تللی دی نو هلته کې فایل ځان سره وړی دی، په فایل باندې بره زما نوم دی، زټیک ته زما نوم دی پې. نو دی ورته نه دی ویل چې درخواست چا ورکړی دی، نو هغه مخالف ته یې ویل چې په تا باندې ډي پي او سره چې کوم دی نو الف خان شیرپور درخواست ورکړی. هغې خلکو ما ته کالونه مو کړل او ما پسې په ګیله باندې راملل چې تا سره موږ څه بد کړي دي چې ته په موږ باندې درخواستونه ورکې. دا صرف د دغه جان محمد په وجه باندې چې دا د ډیوټۍ د اخل دی نه او د داسې ناسوري خلکو په وجه باندې، د داسې کالي بیړیا په وجه باندې په پولیس باندې د خلکو اعتماد ختم شي. دې وخت کې خو زه په کوم پولیس والا باندې اعتماد وکړم؟ آیس پروش مې ورته ښولی دی، ویدالب خان ویلی دی، غل مې درته ښولی ویدالب خان ویلی دی، هوایي ډزو باره کې مې ورته ویلي ویدالب خان ویلی دی. زه یو شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب، حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي، د حق ملګری خو د ځمکو لانجې دا د هغوی ذاتي لانجې دي. زه چا سره تلی شم، زه شپارس کولی شم، خو جایز کار دا خو د پولیس والا بیا کار دی. نو اوس دغه پولیس والا ځي چېر دا خو الف خان شیرپور چې کوم دی د هغه نه موږ ډېر زیات تنګ یو او دا د هغه درخواست دی او په دې باندې به موږ کار کوو. د خدای تعالی بنده خپل جایز کار وکړه، دې ته وګوره چې اصل حقایق څه دي، ځمکه د چا ده، کاغذونه د چا په نوم دي، دخل د چا په حق کې شوی دی.
دواړه فریقین کېنوه نو چې ته اوس په انګلیش نه پوهېږې او په چټو نه پوهېږې نو کله هلته ځې او کله دلته راځې د علاقې پټواري وي پټواري به چې کوم دی تا ته نشاندهي کوي تا به دا هر څه نه خبروي چې څوک په حقه دي څوک په ناحقه دي نو ته د دې دپاره چې فایل بندولو لپاره چېرې الف خان پکې چېرته وینا ونه کړي یا الف خان بیا رانشي الف خان چې کوم دی ګوره جایز کار کوي ده یریږم نه زما په ما باندې چې کوم دی دنیا اټیکونه وشو زما دوکان 2 پیرو سوځېده ورور مې لاړه په کور مې ډزې وشوې ما ژوند تېر کړی دی لږ پاتې دی د حق ملګری یم ښه قرض یې کې ویمه یاري دوستي م کومه خو بد هم پېژنم د ښه خلکو سره چې کوم دی د هغوی جنګ هم په سر اخلم یو ورځ خو به دې دنیا نه ځم که نه په ناقه خو به نه ځم خو زه تا ته ویمه چې ته ځې او د خلکو په ذاتي لانجو کې ما راولي زه په تا شپارس هم کوم نو ناجیز درته کومه چې ناجیز درته کومه نو کیمرې ته کښېنوې د الف خان په موږ ناجیزه کار کوي یا د دې ماله جواب راکړه خو ما هم درته ویلي نو زه تا ته چې حق وکړه چې چا ځای دی 3 میاشتو کې یو درخواست وکړو پټ دی که روک دی نه که پټ دی که او دویم چې کوم دی نو درخواست وړي او پایل باندې ورته غټ غټ زما نوم لیکي چې دا الف خان ورکړی دی دننه وګوره چې دننه درخواست چا دی چا ورته دې ته لیکل کړي دا ډي پي او مار کړی دا ډي سپي صاحب مار کړی دی نو په دې وجه باندې په پولیس خو خپل ځاني زما دغه اعتماد او دلته کې چې څونه قتلونه کېږي نو 100% دغه شان نه اخله خلکو په وجه باندې دا مرګونه کېږي خو خدای دې دوی په کور باندې راولي چې دا نور بچي جړی او حق نه کوي او چې د چا ځمکه وي د هغه ملګرتیا نه کوي د ناحقو ملګرتیا کوي نو په دغه شان پولیس والا باندې